بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه. رب زدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو مونږه د نهي د تعریف کړو چې نهي جنن دا څه ته ویل کېږي، قول القائل لغیره على سبيل الاستعلاء لا تفعل. بیا موږ دا ویلو چې د کم کار نه نهي کړل شي د آیت منهي عنه وي، او د کم کار نه چې نهي کړل شي نو پای کې قباحت ضروری دی، ځکه چې یو څه قبیح وي نو الله تعالی به حکم کړی چې دا مکوي، ځکه چې دا د الله تعالی د منکون کی حکمت دا ده چې دا کم کار ناکاری د بنده لپاره نو هغه کې قوب هي نه به بنده منکوي. بیا موږ دا خبره کړې و چې دا قبیح دا په دوه قسمه باندې، یو قبیل عینه او قبیل غیره. نه قبیل عینه وضعا او قبیل عینه شرعا، بیا قبیل غیره وصفا او قبیل غیره مجاورا. دې تعریفونه او مثالونه دا په تیر سبق کې تیر شو. وس وی کنه چې د افعال دوه قسمونه دي، یو افعال حسیه دي او یو افعال شرعیه دي. افعال حسیه د دې ویلګي چې د دې ټکو په شریعت کې د وارد کې دوه مخکې کمی معنی وي، په شریعت کې د استعمال دوه مخکې کمی معنی وي، هغه معنی وسوم برقرار وي، شریعت د دې معنی بدل کړي نه وي. او افعال شرعیه هغه ته ویلګي چې کم د بشریت کې دغه لفظ استعمال دون مخ کې د دې بل معنا وا، او بشریت کې چې کله دا استعمال شولا نو دا معنا بدله وا، نو دا ته ویلګي افعال شرعیه. نو چې کله د افعال حسیه نه منې کیږي نو د افعال حسیه نه منه دا به قبیح لعینه به وي، کچرته د دې خلاف دلیل موجود وو جو هغه به ک دلیل نو موجود دی خلاف نو بیا به هغه قبیح لعینه صدا کیږي، او کدا افعال شرعیه نه منه شو نو دا به قبیح لغیره. پوه شو به معنی لکه قبیل عینه د بعد دغه لپاره افعال حسیه لپاره مثال لکه قتل له زنا ده شراب دي، نو وس دا زنا د دې چې مخکې کومه معنا وا د بشریت کې استعمال نه رسوم هغه معنا ده چې بغیر محل کې وتی کول، او دغه شان دي د قتل چې کومه معنا ده نه قتل کول چې څنګه مخکې و دغه شان دي وسته. نو په کم ځای کې چې په قران کې په حدیث کې د قتل نه من راغل ده، او کم ځای کې دغه نه من راغل ده، د شراب او سکل نه من راغل ده، د زنا نه من راغل ده، نو دا قبیح لعینه ده، دا به کومه قبیح خو د افعال حسیه نه مطلب نه چې تی پتا په حواس سره لګي د حس په ذریعہ سره دی بدلېږي، دا مطلب نه ده. پوه شو مې معنی او کله د دې خلاف دلیل موجود وو نو بیا به هغه په دغه قبیل غیري کې به لکه وتی دغه سره د په حالت هیڅ کې وتی کول، نو وتی د دې چې کم په شریعت کې کومه معنی ده هغه مخکوم دا وسوم دا کومه معنی ده ویږي بل من خپل کور والا سره د خپل نیکه منکوحي زنانه سره جما کول ته وتی ویل کېږي، نو دا د دې چې کوم معنی مخ وسوم دا اوس په دې باندې دلیل موجود دی چې په دې کې دا قوه چنده لغیره ده ويسالونك عنه يقول واذن فاعتذر النساء چې هغه د علت اذا ده. پوه شو به معنی دغه ځان د افعال شرعیونه چې کوم نه راغلي دا نه بل قبیل غیره به لکه د صلات د منسلنه د ریخ په معنی کو دعا ده، او په شریعت کې چې د صلات استعمال شوی دی نو د دې معنی دعا نه ده بلکې دا خو افعال مخصوصه په اوقات مخصوصه کې په آیات مخصوصه سره کول دې ته منځ ویل کېږي. دغه شانته په شریعت کې د روزي معنی اسوم معنی مطلق بندول دي، او په شریعت کې چې کله د لفظ استعمال شوی نو په نیت د ثواب باندې طلوع الفجر دا واخلا د غروب افتاب پورې د دریو سوري نه منکول، نو په شریعت کې چې کوم معنی هغه بدل ده هغه معنی نه کوم چې د شریعت کې د وارد کېدو نه مخکې و ویږي به معنی. نو دا شان د اجاره د بیره ټول خبرې دی وس کې دلته کې نو دا ټول قبیل عینی قبیل غیره ده په دې کې دا قبیل غیره قبه په کې د غیر نو جن راغ الله وکچته د دې خلاف دلیل وو نو بیا با قبیل عینی و بریږي لکه بیا د مزامین او بیا د ملاقی هو مزامین د مضمون جمع او ملاقی د ملقوحی جمع ده. مزامین دې ته ویلېږي چې ته چې هغه زماره ګډ چې کم دی کنه ګډ د دې په نطفه کې چې کم بچی نه هغه بچی مې باندې خرڅ کړل دي، او ملقوحه هغه ته ویلېږي چې ته چې د دې ساروی په خټه کې چې کم سروي ده دا سروي په تا باندې خرڅ کړل دي نه چې مال دینو نو دا هغه چې بیا ده ولکه قبیل عینه بدای سبي لکه پوه شوې به وسو ته وګوره
ولما فرغ عن تقسيم النهي کله چې فارغ شو مصنف رحمت الله علیه تقسیم د نهینا نو اراد اراده وکړه اي يبين چې دا خبره بیان کی ان اي نهي يقع على القسم الاول چې کم یو نهي واقع کیږي په قسم اول باندې و اي نهي يقع على القسم الاخر او کم نه واقع کیږي په بل قسم باندې په بل قسم باندې فقال نو فرمای والنهي عن الافعال الحسيه يقع على القسم الاول نهي د افعال حسيونه دا واقعي په قسم اول باندې الکه وای افعال حسیه دا ټکه د ناشنا غوندګری په دې باندې تم پوکا نو چې ما والمراد بافعال الحسيه الافعال الحسيه نو مطلب سره ما يكون معانيها المعلومه القديمه قبل الشريعه باقيه على حالها لا تتغير بالشرع چې دا افعال حسیه ته ویلګي چې دا غي معنی معلومه کړی شي القديمه قبل الشرع يعني د شریعت کې د وارد کېدو نه مخکې باقیه على حالها ادا په خپل حال باندې باقی وي لا تتغير بالشرع په شرع کې د وارد کېدو نه مخکې او ورسره بدل شي نه مطلب دا دی چې د دې لفظ د اول لکه معنی په شریعت کې د وارد کېدو نه ورسره په شریعت کې د استعمالونو ورسره هم هغه معنی بدل شي نه کل قتل والزنا وشرب الخمر لکه قتل کول شول او زنا کول شولو علاج فرج فی غیر المحل د زنا تعریف ته وشرب الخمر او شراب کول شول بقیت معانیها باقی پاتې شي د دې هغه معنی او ماهیاتها او ماهیتونه لري بعد نزول التحریم ورسل نازل کېدل د حرام والنا علی حال بخل حال باندې لکه پوه شوي و افعال حسیه کې راحس ټکه راغله لکه حس نو له چا په ځین کې جرداران شي چې دې پته د حواس په ذریعہ سره لګي ولا يراد اراده دې ونکړل شي ان حرمتها حسيه معلومه بالحس چې دې د حرمت حسيه یعنی په حس سره معلوم کړل شي لا يتوقف على الشرع په شرع باندې موقوف لري فالنهي عن هذه الافعال نو نه دې افعالنا عند الاطلاق چې کله دا مطلق ذکر کړل شي وعدم الموانع او کله موانع نه موجود يقع على القبح لعينه على القبح لعينه ودا واقعي کې په قبيح لعينه باندې الا اذا قام الدليل على خلافه مگر که دلیل لري خلاف قائم شو مطلب عام طور باندې چې کله قرینه نه موجوده او افعال حسیه نه راغلي وي ندا به قبيح لعينه نه حسابي او کچرتا د دې خلاف دلیل موجود شونه بیا به قبيح غیره به نو څنګه خلاف دا کوي کل وطئ حالت الحیض لکه وطئ په حالت د حیض کې عراب لغیره ما انه فعل حسی سره دې چې دا فعل حسی دی یعنی وطئ چې د دغه نه مخکې کوم معنی وا په شریعت کې د وارد کېدو نه مخکې د وطئ کوم معنی وا هغه معنی وسوم ده خو بدی کې د عقوبه د غیر د وجه نه راغلی ده ځکه چې دلیل به موجود دی هغه دلیل څه شی دی ويسالونك عن المحيض يقول هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيض لکه پوښوي نو دا په دې خبره باندې دلالت کوي چې د دې وتینه د نه د وتینه چې نه کنه دا په حالت اس کې دا قبيله غیري مجاورن ده وعن الامور الشرعيه يقع على الذي اتصل به وصفا او نه د امور شرعيونه دا به واقع کیږي وقبيل غیره وصفا پوره قبيل غیره وصفا باندې عطفا على قول الافعال الحسيه اي والنهي عن الامور الشرعيه چې نه د امور شرعیونه یقع على القسم الذي ودا په واقعي په قسم باندې اتصل به القبح وصفا چې بای سره د قبح په وسوي د وصف په اعتبار سره یعنی يحمل على انه قبيح لغيره وصفا ويسار خبردار کنه چې نه د امور شرعیونه دا به حمل کولای کیږي په قبيح لغيره وصفا باندې او د امور شرعیه څه دا وایي والمراد بالامور الشرعيه او مراد امور شرعیونه ما تغیرت معانیها الاصليه بعد ورود الشرع بها چې دا هغه دي چې د دې هغه معنی بدلی شوی اصلي معنی بدلی شوی ورسره د وارد کېدلو د شریعت نه پایږي کصوم والصلاه والبيع والاجاره لکه صوم صلاه او بيع اجاره شو فان الصوم لکه صوم هو الامساك في الاصل ولغت کې په معنی د بندیدو سره راځي زیدت علیه فی الشرع اشیاء او زیات کړی شوی دی په شرع کې په دې باندې یو څو سيزونه به سي واشي دي چې لکه دا ځان من کول د خوراک سکاک او د جمانه په نیت د ثواب باندې په سحر نواله د ماخام پوري نو دا خبره په دې باندې سي واشي دي نو په شریعت کې د دې لاول کوم معنا وا په شریعت کې هغه معنا بدل شو کنه
आवाज ناراضي کنه والصلاه هو الدعاء او صلاه لغت په اعتبار سره په شریعت کې د وارد کېدون مخکې د دې معنی دعا وا زیادت علیه اشیاء او په دې باندې اشیاء چې دا یو ځای شوي دي مسیوا شوي دي لکه رکوع سجدي او قیام او قرات او دا والبيع او بيع چې د لغت په اعتبار سره مبادله المال بالمال ته فقط زیادت علیها زیات کړشي په دې باندې اهلیت العاقدین چې د عاقدین باندې بدري اهل وي یعنی بایع او مشتری دی به عاقل به بالغ به وي ممیز به وي ومحلیه المعقود علیه او په دې بیع باندې خبره ده شوې ده چې معقود علیه محل به کم دی مطلب دا چې په کم ځای کې به دا مبيع به موجود وي پوه شئ وغیر ذلك او دغه شندرین علاوه نور پکې هم دي پوه شئ چې لکه دواړه بلکې یو به پکې اشتری ته وي بل به پکې بیع ته وي دغه پیسې به مقرر کړي دا ټول والاجاره مبادله المال بالمنافع او اجاره د لغت په اعتبار سره په شریعت کې د وارد کېدون مخکې اجاره ویل کېږي مبادله المال بالمنافع یعنی د مال په ذریعہ سره منافع بدلول خزیدت علیه زیات کړی شوی دی په دې باندې چې کله په شریعت کې د اجارې نه معنی وارد شوله نو دې معنی بدل شوله په دې باندې زیات کړی شوی معلومه المستاجر چې معلومیت د مستاجر چې لکه د محل دغه به کم وي د منفعت په چیرې دا معلومي چې لکه دا کور دی کدا کور دی کم یو دی والاجرت دا رنګ اجرت ما معلومي او اجرت معلوم نو بیا هم درسېږي دا شانتي والمده او مده به معلومه کومه نه معلومه نو بیا هم اجاره نسیږي وغير ذلك او دليل علاوه نو فالنهي عن هذه الافعال عند الاطلاق نو نهي د دې افعال لنا مطلقا یعنی په کله قرینه نه موجوده يحمل على القبح الوصفي دا به عمل کولېږي په قبح وصفي باندې الا اذا دل الدليل مگر کله دلیل دلالت کوي على كونه قبيحا لعينه پدې باندې دا قبيح لعينه ده کنه عن بيع المزامين لکه نه د بيع د مزامين نشوا والملاقي او د ملاقي هنا والصلاه المحدث او صلاه المحدث ملاقي او د مزامين بيع چې ده کنه نو دا اورستو را روان دي پرې دوه درې ټاپک اورستو دا را روان ده نو مزامین د مضمونه جمع او د وی چې د دې پیسا یا د دې ګډ په دې د دې په لکه دا د مذکری مزامین او ملاقي کې فرق دی چې مزامین د مذکر او ملاقي دا د مؤنث وي نو چې مزامین دا چې لکه ته وی د دې په نطفه کې د ګډ یا د غوایی یا د سنډا د دې په نطفه کې چې کم بچی دی کنه نو هغه بچی مې د باندې خرڅ کړی یا نو دا اوس نطفه نه بچي خو بدی اوس دا بچي خرڅول دي نو بچي خو په دې ټایم کې معدوم دي نو اگر چې بیا خو لکه دغه افعال شرعیه ونه ده د امور شرعیه ونه ده لیکن په دې کې دا د بل څه د ودی نه چې د سره مال دی نه و بیا د معدوم ده او دغه شان دي مزامین ملاقي چې انسان دا وایي چې زما د دې بيزي یا د غوي او دغه یا د میخه په دې خېټه کې چې کم بچی دی په عمل کې چې کم بچی دی نو امیر باندې خرڅ کړی دی یا دغه ځنی وصلات المحدث نبی او د سړي مونږ کول دا هم قبیل لعینه سره بدا یو کېږي اگر چې صلات امور شرعیه نه ده لیکن بیا د سره سره اهل دی نه دی چې اهل نه نو لہذا دا د قبیل لعینه به حسابيږي یلکه تاسو پوه شئ مې وس د دې وجوي نو وې ما هذا دا واړو ان شاء الله سبب یو خواش به دې معنی نو یو امور شرعیه دي یو امور حسیه دي امور حسیه چې لوس کوم معنی مخکي شریعت کې دا ورته کېدون ورسو ما معنی او امور شرعیه چې مخکي کوم معنی شریعت کې دا ورته کېدون ورسو هغه معنی بدل شي نو نه د افعال حسیهونه دا په واقع کې د قبیح عینه کچر د دلیل موجود نو بیا په قبیح غیره او نه د افعال شرعیه نو دا په ورته کې په قبیح غیره باندې ک دلیل موجود بیا په قبیح عینه کې واړو